أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نننی درس کې ان شاء الله العزیز سورة هود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 25 26 27 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې ځای نه د حضرت نوح علیه السلام چې نو هغه واقع ذکر کېږي. نوح علیه السلام خپل نوم چې نو هغه عبدالغفار ولو او نوح چې نو دای لقب ولو ځکه وایي ده به د خپل قوم دپاره چې نو هغه ډېر الله ته جړل نو د هغوی په هغې بدبختۍ باندې به د الله ته جړل چې الله دوی له نو هغه هدایت ورکړي. نو د ډېرې نوحې ډېرې جړا د وجې نه د نوح علیه السلام چې نو هغه د نوح دای نوم وګرځېدلو. نور خپل نوم چې نو هغه یې دقه ولو. او مفتاح السعاده د تاریخ یو کتاب دی په هغې کې ذکر کړی دی نو هغه امام اهل سنت والجماعت امام سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله د خپل تفسیر کې هم د هغې نقل کړی دی لیکلی دی. وایي چې د پلار نوم چې نو هغه یې نمتو او د دوی پلار نم چې نو هغه هم وایي پیغمبر ولو. نو دوی ته به یې نو هغه نوح وایي. عمر نو عمر یې ډېر زیات و. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د قول مطابق کم چې خازن ذکر کړی دی هغوی چې نوح علیه السلام ته د 40 کاله عمر کې نبوت میلاو شو 9.5 کاله چې نو هغې دعوت ورکړو او د طوفان نوح نه وروسته 15 کاله چې نو هغه بیا ژوندی پاتې شو. ټول عمر په دغه اعتبار سره د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د روایت مطابق 1050 سال چې نو هغه عمر ولو. دویم قول چې نو هغه د حضرت مقاتل رحمه الله دی. پکې حضرت مقاتل رحمه الله چې نو هغه فرمایي چې نوح علیه السلام ته نبوت 2.5 کاله په عمر کې میلاو شو او بیا یې 9.5 کاله دعوت ورکړو. طوفان نوح نه وروسته چې نو هغه بیا 2.5 کاله چې نو هغه پاتې شو. نو ټوټل عمر د هغوی 1450 سال چې نو هغه ولو. عمر باندې مړېدل نشتی. وایي کله چې حضرت نوح علیه السلام چې نو هغه وفات کېدلو دنیا د ژوند مودې متعلق لیکني چې دنیا د آخرت په باره کې هېڅ هم نه ده. نو نوح علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې تاسو دومره اوږد عمر منتلو نو څنګه د دنیا د ژوند ته څنګه ښکاره شو څومره عمر وباسو. نو حضرت نوح علیه السلام ته وفرمیل وایي داسې چې لکه یو غټ کور وي او د هغې کور 2 دروازې په یوه دروازه سړی داخل شي او په بله دروازه باندې بهر ته وځي وایي دغه د دنیا عمر دی. دوره عمر باوجود نوح علیه السلام وایي د دنیا دغه عمر دی. بهرحال الله رب العزت نو هغه خپل قوم طرف ته رالیږلو. تفاسیر مختلف نو هغه ذکر کړي دي سوره ولو. نو بعضې تفاسیرو ذکر کړي دي نو هغه 80 کسان ول، بعضې ذکر کړي 84 کسان ول، بعضې نو هغه ذکر کړي 90 کسان ول او بعضې ذکر کړي 94 کسان ول. خو بهرحال د 100 نه په کمه نو هغه دغه کسان ولو. نوح علیه السلام چې نو هغې سره دوی ته نو هغه دغه کسانو ایمان راوړو. باقي نور خلک ټول په خپل کفر او شرک باندې چې نو هغه اقه شانتي پاتې شول ان تر دې چې د نوح علیه السلام چې نو هغه بیبي واعله چې نو هغه په خپله هم په کفر باندې چې نو هغه پاتې شول او د نوح علیه السلام زوی چې د هغه جان نوم و په کنعان باندې چې نو هغه مشهور
خپل نوم یې جان ولو. کنعان باندې چې نو هغه مشهور و، هغه هم د دنیا نه چې نو هغه کافر لاړل، د هغه په هم ایمان را نه وړو، سوا چې نو هغه د دریو زامن نه چې دغه دریو زامن چې نو هغه په ایمان نه وړو، حام سام او یافس رحمهم الله، نو دی ایمان نه وړو، بیا الله رب العزت دوباره د دوی نه چې نو هغه دنیا آباد کړله. نو الله وی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، مونږ نوح علیه السلام لیږلو د هغوی قوم ته. نوح علیه السلام ورته وی انی لکم نذیر مبین، زه ستاسو دپاره یرونکی یم ښکاره. مخکې مونږ ویلو نذیر هغه یرونکي ته ویلی کېږي چې هغه د شفقت سره چې دی نو هغه یو سړی یروي. نو د پیغمبر کې نو هغه د شفقت ماده په کمال درجې سره چې نو هغه موجود وي، هغه په خپل امت باندې خفه کېږي، ځکه د هغوی چې نو هغه د ګناهونو نه منع کوي چې سبا دپاره دوی د الله پاک د عذاب چې نو هغه شکار نشي. نو ویې زه ستاسو دپاره د الله د طرف نه چې نو هغه څه یم یرونکی یم ښکاره واضح. الله تعبد الا الله، نو دا یاد ساتئ د هر پیغمبر د ټولو نه وړاندې دعوت د هغه د الله پاک د وحدانیت. بیا چې څومره صلاحان نیکان خلق تللی د هغوی هم د ټول نه وړاندې دعوت هغه د الله پاک چې دی نو هغه د وحدانیت، د الله سره څوک شریک چې دی نو هغه مه جوړوئ. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، زه یریږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې چې نو هغه دردناک نه، که چېرته تاسو داسې ونه کړلو او د الله سره مشترک چې نو هغه جوړ کړلو، بیا ورځ د قیامت چې په هغې کې به بیا خطرناکې سزاګانې اللهم احفظنا، نو د هغې ورځې د عذاب نه زه په تاسو باندې یریږم، هسې نه چېرته په دغه ورځ په الله په ګرفت کې چې نو هغه راشي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. نو د هغوی قوم د هغې څه مشرانو سردارانو وي ملأ چاته ویلی کېږي، نو وایي ملأ دا په دوو معنو باندې راځي. ملأ په معنی د جماعت سره هم راځي، مخکې نو صورت اعراف کې هم موږ وضاحت کړو، او ملأ په معنی چې نو هغه راځي د سردارانو غټو خلکو سرمایهدارو سره هم راځي. نو مجلس کې به چې کم داسې خلک ول نو دا به سرداران هم ول او دا به غټ مالداره خلک هم ولو. نو فقال الملأ الذين كفروا، نو نوح علیه السلام د قوم نه چې کم سرمایهداره مالداره کسان ور، نو د هغوی نو هغه دا ویلو من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، ما خو تا د خپل ځان په شان ته نو هغه یو انسان اینو، مونږ هم د خدای بندګان یو او ته هم د الله یو بندی، نو ستاله څنګه دا فضیلت چې نو هغه حاصل شو چې ته پیغمبر شول او موږ پیغمبران دی. نو الله جل جلاله وایي دا د دې د قمقلتوب د انتها چې نو هغه، ځکه الله رب العزت په دنیا کې چې نو هغه انسانان پیدا کړي دي، نو انسانانو ته پیغمبر به هم انسان راځي، ولی چې انسانی چې نو هغه پیغمبر وي نو هغه به د انسانانو په تمامو تقاضو د هغوی په تمامو حاجاتو په هغې باندې به پوهېږي. اوس که پرشته شي نو پرشته خو چې نو هغه نه ستړی کېږي، پرشته نه په عبادت ستړی کېږي، نه نو هغه په کار ستړی کېږي، نه په ګرځېدلو باندې ستړی کېږي. دا مونږ چې نو هغه وایو نه هر سحر هر مازدیګر د انسان په اوږو باندې چې کمې پرشتې د اعمال صالحه اعمال سیئه د انسان کم لیکي کرامن کاتبین، ماښام ځي او سحر راځي، سحر ځي او ماښام راځي. اوس د ځمکې نه واله د اسمانه پورې مسافت چې نو هغه د یو اسمانه پورې دا 1500 کاله دی، نو بیا 1500 کاله، بیا چې نو 1500 کاله، بیا 1500 کاله، بیا 1500 کاله، نو اوه خو اسمانونه دی او د ځمکې نه ده 35-42 سال چې نو هغه چې نو هغه دغې له باغې که ضرب ورکړي نو دومره چې نو هغه 4000 سره پاسه چې نو هغه کاله شول. اوس هغه الله ورته حکم وکړي انن فانن چې نو هغه لاړ شي او راشي، نو که هغه پرشتي وي د هغوی چې زه دوره ځم تاسو به هم دوره کوئ، زه چې نو هغه دومره عبادت چې نو هغه کولی شم تاسو. پرشته چې کم وخت نه پیدا ده که په رکوع کې ده هغه په رکوع کې ده، هغه ورته چې تاسو به هم داسې څوک دی رکوع کوئ، که به سجده کې ده نو هغه به تاسو هم داسې کوئ. نو الله وایي د هغوی په ستړي نه پوهېږي، د هغوی خو الله پاک چې نو هغوی جدا کیفیت پیدا کړی. اوس انسان د بشر نه انسانیت نه چې نو هغه پیغمبر راتلل، انسانان ته به د انسان نه چې نو هغه پیغمبر راځي، ځکه د هغه ستړی کېږي هم، وږی کېږي هم، ذوب پې هم راځي، بیماري چې نو هغه پې هم راځي. دا ټولې پرشتو کې خو دا خبرې نشته، پرشتو کې ډاکټر نشته، پرشتو کې انجینیر نشته، پرشتو کې نو هغه خو د دې خبرو ضرورت نشته. نو انسان ته به پیغمبر چې نو هغه هم انسان راځي، دی چې نو هغه دا خبره کوله چې دا پیغمبر انسان نه دی پکار بلکې دا پرشته پکار ده.
نو الله رب العزت وی دي چې نو هغه نه ده ما نراک الا بشر مثلنا مونږ چې نو هغه خو تاوینو د خپل ځان په شانتي یو انسان نو چې تو زمونږ په شانتي انسان ته څنګه پیغمبر شي نو الله وی ګوره پیغمبري دا د الله رب العزت چې نو هغه یو لوی عظیم نعمت دی چې الله پاک د چا د پاره خاص کړي دا چې نو هغه نسو په مالداري اغستې شي نه په حسن اغستې شي نه په نسب اغستې شي نه نو هغه د دنیا په بل یو طاقت اغستل کېږي دا محض د الله رب العزت چې نو هغه په انعام سره کېږي چې چاته الله پاک غواړي هغه پیغمبر چې نو هغه جوړ کړي وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا او دویم په دوی کې عجب او تکبر ای مونږ چې نو هغه وینو هغه کسان چې کم ستا تابعداري کوي هم اراذلنا دا خو زمونږ کې کمزور خلک چې نو هغه ګڼل کېږي دا خو زمونږ کې چې نو هغه د ټولو نه کمزور کمې پیسې والا خلک دی اوس د کمې کمزور خلکو کم پیسې والا خلک چې نو هغه ستا اتباع کړی ده نو العیاذ بالله چې سره که دوی ستا اتباع وکړه چې تو د الله پیغمبر شي نه نه دې چرته وی کېږي وی که تو پیغمبر وې نو بیا به زمونږ د غټو غټو خلکو سرمایه‌دار خلکو اعلی خاندان والا خلکو دی بچیان هغه ستا تابعداري کړو نو ستا تابعداري چې کړنه نو هغه کمزوري خلکو کمزور پیشې والا خلکو کړی ده نو الله جل جلاله دې سينه بعد ور رأي او د دې چې نو هغه سرسره نظر دی دې سدي غټ عقل هم نشته فهم هم نشته چې مونږ وایي او یار دوی په سره چې نو هغه صحیح کړی ده نو دی په دوو طریقو باندې چې نو هغه دا خبره کوله یو خو دوی داوي چې دا کمزوري خلک دي نو دا کمزور خلکو کې ایمان نه وړه مونږ غټو خلکو نه دی راوړی نو دا ستا د پیغمبري کېدو چې نو هغه دلیل نه جوړیږي او دویم د کې تکبر ولو که چېرته اوس مونږ هم دا کلمه ووایو ایمان راوړو نو بیا خو به د دې پیغمبر سره چې نو هغه په یو صف کې په یو مجلس کې په یو ځای کې نو هغه دا خلک به هم ناست یو مونږ به هم کینو نو دا چې نو هغه به څنګه کېږي نو که مونږ ایمان راوړو مونږ به بیا د دې خلکو په شانتي یو شانتي ناسته پاسته کوو نو دا تکبر اعلی درجه چې نو هغه الله رب العزت چې نو هغه هېڅ ونه کړل خپل ځان چې نو هغې د ایمان نه محرومه کو وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين امونږ نه نو تاسو لپاره په خپل ځان باندې سغورواله بلکې مونږ خو په تاسو متعلق خیال دا کوو چې تاسو دروغجن یې العیاذ بالله تاسو دروغ چې نو هغه وایي ان شاء الله بیا مخکې نور وضاحت چې نو هغه به راځي ولقد ارسلنا بشک مونږ لېږلو نوح علیه السلام الى قومه اخپل قوم ته انی لکم بشک زه ستاسو دپاره نذیر يرونکی یم مبین ښکاره الله تعبدو الا الله د چې تاسو عبادت مکوئ سوا د الله نه انی اخاف علیکم بشک زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم علیم د عذاب د ورځې درناکې نه فقال الملأ الذين پسویلای کسانو سردارانو کفرو چې کافرانو من قومه داغه د قومنا ما نراک مونږ نوینو تعالی الا بشرا مثلنا مگر د خپل ځان پشان یو انسان وما نراک او مونږ نوینو تا د پاره اتبعک چې تبروی کړي تابعداري ستا کړي دا الا الذين مگر آی کسانو هم اراذلنا چې هغه ذلیل دي په مونږ کې بعد الرأي او سرسری رای والدی وما نرى لكم امونږ نوی نو تاسو د پاره علینا په خپل ځان باندې من فضل څه فضیلت غوروالی بل نظنکم بلکې مونږ خیال کو په تاسو کاذبین دروغجنو